نور رمضان نور رمضان بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان المبارک د دعا په حواله باندې دا یو حدیث تاسو وړاندې پیش کوم. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کوي چې د الله رب ذوالجلال دپاره عتقا دي په هره ورځ او شپه کې، او الله رب ذوالجلال په رمضان المبارک کې د مسلمان دپاره په ورځ او شپه کې یوه مستجابه دعا، یو قبول شوي دعا د هغې هم یو موقع ورکړې ده. دې حدیث مبارک نه دوه مسلې موږ ته ثابتېږي چې رمضان المبارک په ورځ او شپه کې الله رب ذوالجلال په خپل رحم او کرم سره د جهنم نه خلق ازادوي. الله رب ذوالجلال دې موږ په دغې خلکو کې حساب کې چې زموږ فیصله د جهنم نه شوي وي. دویمه خبره حدیث مبارک کې په دې حدیث کې د دعا ده. اسې هم الله رب ذوالجلال په مؤمنانو مسلمانانو بندګانو باندې مین دی، خو په رمضان المبارک کې د دعا یو خاص ټیم چې دا پټ کړی دی او د دعا د قبلېدو ګرنټي ورکړې ده. حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ او شپه کې یو ټیم داسې دی چې په هغې کې قبوله شوې دعا ده. علماو حضراتو په دې دعا په دې قبلېدو کې د اوقاتو په حواله باندې خبرې کړي دي. بعضې علما حضرات دا وایي چې دا ټیم د سحری ټیم دی، د پشمني. بعضې حضرات دا وایي چې دا د روژه ماتې ټیم دی، او بعضې حضراتو پکې نور اقوال هم کړي دي. بهرحال په 24 غنټې کې د هر مانځه سره په هر ساعت کې او په دې اوقاتو کې خصوصي د دعا اهتمام پکار دی. کومه دعا پکې ویل پکار دي؟ نو احادیثو مبارکو کې مختلفې دعاګانې راغلي دي. یوه دعا راغلی ده: اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک ابترت. ای الله، لک صمت، ستا دپاره مې روژه نیولې ده، وبک آمنت، او په تا باندې مې ایمان راوړی، وعلیک توکلت، او په تا باندې مې توکل دی، وعلی رزقک ابترت، او ستا په رزق یې ماتو. دا دعا تقریبا ډیرو خلکو ته یاد هم وي او دا جامعه دعا ده. یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، هغوی فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دعا نقل کړې ده. هغوی به دا دعا فرمایله: اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. اے الله، زستانه سوال کوم پر رحمت ستا باندې، هغه رحمت چې وسیع دی تمامو څیزونو ته، ان تغفر لي، چې ته زما بخښنه وکړي. د نورو احادیثو نه نورې دعاګانې هم راغلي دي. یو بل صحابي دی، هغوی به دا دعا فرمایله: یا واسع الفضل اغفر لي، یا واسع الفضل اغفر لي. ای د پراخه فضل خاونده، ما ته بخشش وکړي. د دې دعاګانو اهتمام پکار دی، خصوصي د افطارۍ په ټیم کې چې کله سړی افطارۍ ته ناسي، په دغه ټیم کې دا دعاګانې پکار دي. او زمونږ مشایخ د یو بل حدیث په ذیل کې دا وضاحت فرمایي چې د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي. یو خوشحالي د افطارۍ په ټیم کې، او بله خوشحالي د الله سره د ملاقات په ټیم کې. نو د افطارۍ په ټیم کې چې کم از کم موږ د دې دعاګانو اهتمام وکړو، الله رب ذوالجلال دې ما ته هم او تاسو ته هم د عمل توفیق نصیبه کړي.